پکار دا وه چې تا صدقه کړې وای چې خدای دې کتاب التفسیر نه په خیر راوویستو ګیرې م سپینې نه شوې خو بس څه کوې نو سړی به درته څه ووایي مولانا صاحب کتاب التفسیر نه بعد کتاب ابواب فضائل القرآن د دې منځ کې مناسبت اظهر من الشمس او ابین من الامس د بیان ته ضرورت نشته هلته تفسیر د قرآن او دلته د قرآن د تفسیر فضیلت اوس فضیلت څه ته ویلی کېږي فضایل جمع د فضیلتون ده د دې ضد نقیصتون راځي او د نقیصتون ضد فضیلتون راځي افضل او فضیلت د دواړو یوه معنا ده ما یفضل به الشیء علی غیره موږ وایي زید د عمر نه افضل ده ولې زید علم کړی ده او عمر علم نه ده کړی ده ته الله زید ته الله فضیلت ورکړی په عمر ولې د علم کړی ده او هغه علم نه ده کړی سوال دا ده چې د قرآن شریف 114 سورتونه دي 6600 کم بیش آیاتونه دي آیا داسې شته چې د قرآن یوه حصه یوه سپاره د بل نه افضلي یو صورت د بل نه افضلي یو آیت د بل نه افضلي او کنه په فضیلت کې اول نه تر اخره ټول قرآن یو برابر علما په دې حوالې سره څه وایي اوس دویمه خبره چې دا واورئ دا اختلاف چې راغی چې یاره قرآن کې یو صورت ته او یو آیت د بل نه افضل ده که نه ده دا د دویمې صدۍ نه پس شروع شوی ده چې کله مسله د خلق القرآن شروع شه معتزله راوویسته چې القرآن کلام الله مخلوق قرآن د الله کلام ده او څه ده مخلوق ده نو معتزله او څه ویله چې په مخلوق خو یو د بل نه افضل نبي وګوره دا افضل ده صحابي افضل ده تابعي افضل ده ولی افضل ده عالم افضل نو قرآن مخلوق ده نو چې قرآن مخلوق ده دا یو سورتونه مخلوق دي نو چې مخلوق د یو صورت به د بل نه افضل دا اختلاف د دویمې صدۍ نه را شروع شو سر یې راوچت او چې کله دا شروع شو اوس معتزله وویل چې دا مخلوق ده او یوه حصه د بلې نه افضله ده فلهذا امام ابوالحسن اشعري او شوافی ابوبکر باقلانی دی تفاضل نه مني دوی تفاضل وی قرآن دی بسم الله نه ونیسه تر ورناسه ټول په فضیلت کې یو برابر تمام سورتونه تمام آیاتونه او تمام رکوعات رحمت الله دلته اکثره مکررات دي هغه روایت راځي چې کوم په کتاب تفسیر کې تیر نو چې مکررات راځي نو دومره منډه به وهي چې څومره دی په وس کې مکررات ډیر دي د امام ابوالحسن اشعری شوافی ابوبکر باقلانی رایه داده چې د قرآن کې تفاضل نشته چې یو مفضل او بل مفضل علیه ولی وی دا تفضیل مفضی کېږي تنقیص د مفضل علیه چې ته یو صورت ته فضیلت په بل ورکې خو بل مفضل علیه شو کنه نو په دې مفضل سره تنقیص د مفضل علیه لازمیږي وی دا شی موږ نه منو قرآن ټول صفت قدیمت قائمت بذاته تعالی بس قرآن دی الله صفت قدیمه ده مخلوق نه ده قدیم ده او دی الله په ذات پورې قائم ده او ته کې تفاضل مفاضل نشته او کم ځای کې چې تفاضل راځي تفاضل په معنا د عظمت سره مراد تفاضل څه ته وایي عظمت ته وایي دویم رامد رایه د جمهور علماو ده چې درې امامان دي ټول ماتوریدیه دي او تمام فقها او محدثین او مفسرین وایي چې د قرآن یوه حصه د بل نه افضله ده یو صورت د بل نه افضل ده یو آیت د بل نه افضل ده او دا تفاضل شته او دا تفاضل نه مفضی کېږي تنقیص لره او دلیل د دوی دا ده که چېرته یو صورت د بل نه افضل نشي یو آیت د بل نه افضل نشي اوس وګوره سورة الفاتحې ته ام القرآن ویلی شوی ده لیکن سورة همزه ته زلزال ته ام القرآن ویلی شوی ده سورة فاتحه ته سورة الشفا ویلی شوی ده سورة الکافیه وافیه شافیه ویلی شوی ده سورة الدعاء سورة المسأله ویلی شوی ده دا سورة همزه ته ویلی شوی ده خو دا افضل شو کنه خاص سورة اخلاص درې وارې ووایه حکمي د ټول قرآن ثواب یو ځل د لسو سپارو دا فضیلت په سورة لهب کې شته هغې ته ثلث القرآن ویلی شوی ده یا لکه همدقرنګې ګوره آیت الکرسي څومره فضیلت لري
د الله تعالی په لسو صفاتو باندې مشتمله ده. نو په فضیلت کې آیت الکرسی او آیت المداینه، آیت المداینه هم غټ آیت ده که نه ده؟ دا د آیت الکرسی سره برابرېدی شي؟ اوس تاسو اورېدلي دي چې سړی د هر مانځه نه پس آیت المداینه وایي، دا خو مې اورېدلي چې هر مانځه نه پس د آیت الکرسی وایي. د شپې چې وده کېږي آیت الکرسی دی وایي، تاسو اورېدلي دي چې د شپې وده کېږي آیت المداینه دی وایي. خو معلومه دا شوه چې د آیت الکرسی فضیلت په دې بل صورت باندې شته که نه؟ وداره صورت رحمان ته عروس القرآن ویلی شوی د قرآن ناوې، نو صورت طلاق ته ولې نه ویلی شوی؟ او دارنګې صورت تغابن ته ولې نه ویلی شوی؟ صورت ملک ته صورت المنجیه ویلی شوی ده، نو دا صورت تغابن ته ولې نه ویلی شوی؟ دا صورت القصص ته ولې نه ده ویلی شوی؟ دقه رنګې ډېر صورتونه دي، آیاتونه دي چې یو په بل باندې فضیلت لري. که نه بیا به صورت لهب او صورت اخلاص یوي، بیا به صورت همزه او زلزال او صورت فاتحه سره څه یوي. نو چې کومه رایه د جمهورو ده همدقه افضل او بهتره رایه ده، او دا د امام رازي رایه هم ده او د امام غزالي رایه هم ده، او د جمهورو امامانو فقها او مفسرینو محدثینو رایه ده. وایم ګوره باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله، دا په ابتدا اول جلد بخاری کې مونږ ویلي که نه دی ویلي؟ ابتدا د وحی څنګه وشو؟ اول کوم آیاتونه نازل شو؟ قال ابن عباس المهیمن الامین، قرآن شریف په تمامو آسمانی کتابونو باندې نگهبان هم ده او امانتدار هم ده. په کومې معنا سره نگهبان او امانتدار ده؟ ولې ما تاسو ته په ابتدا کې کتاب التفسیر ونه ویل چې د ټولو آسمانی کتابونو مجموعه او خلاصه الله په قرآن کې ایښې ده، او د ټول قرآن خلاصه الله په سورت فاتحه کې او د فاتحې په بسم الله کې. نو قرآن نگهبان هم ده او قرآن امین هم ده. القرآن امین علی کل کتاب قبله، یعنی د ټولو آسمانی کتابونو لب لباب او خلاصه د امانت په طور باندې ساتلې ده تر قیامت به ساتي. قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم إلا لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن. ګوره دلته لس کاله ویلې، حالانکه دیارلس کاله دي. ادرې کسر ده، بعضې عربان کسر معتبر کې او بعضې ساقط کې وی غورځوي، دلته ساقط کړی ده. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره عن ابي عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا وكما قال. دا جبريل د دهیه په شکل کې راغلی و، د ام سلمې کمره کې ام سلمې ولیده چې کله حضور ته وحی راوړل، حضور ورته ویل ام سلمې دا دې وپېژنده وایي او که نه چې دا دهیه ووایي دا جبریل و د دهیه ابن خلیفه کلبي په شکل کې راغلی واله. فلما قام والله ما حسبته الا اياه حتى سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بقول جبريل وكما قال ابي فقلت لابي عثمان من سمعت هذا قال ابن اسامه بن زيد. وې دا روایت د چا نه اورېدلی؟ وایي دا مې د اسامه ابن زید نه اورېدلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الانبياء نبي الا عوتي ما مثله امن عليه. څومره انبیا چې تیر شوي دي نه دي تیر شوي الا که تیر شوي دي اعطیا ورکړی شوي دي هغې ته ما مثله دومره معجزې چې په مثل د نورو انبیاو وي، یعنی هر نبی ته د بل نبی په مثل معجزې میلاو دي. کمن و کیفن آمن علیه البشر چې په هغه معجزاتو باندې خلکو ایمان راوړی ده. اوس د دې معنا دا دوه مطلب دي. یو مطلب یې دا چې هر نبی ته د مخکو انبیاو په شان معجزې ورکړی شوي دي، خو زما والا معجزې وانما کان الذي اوتیت وحیا، زما معجزې د تمامو انبیاو د معجزو نه مغایرې دي. یا لکه څنګه مغایرې دي؟ انس صاحب ویلی شئ، تاسو ویلی شئ صاحبه په دې معنا چې نورو ته عملي معجزې ورکړی شوې وي او ما ته علمي او عملي دواړه راکړی شوي دي. علمي او عملي نو مغایر شوې که نه؟ وحده د نبي پاک د قرآن معجزه ده، وحده تر اوسه باقي ده که نه ده؟ د نورو انبیاو معجزې د هغې د وفات سره ختمې شوې او زما معجزه به تر قیامته پورې باقي وي. دوه معجزې، یو عملی باقي ده، یو علمي. علمي قرآن ده او عملی په موسم حج کې. دا مینا کې اویا اتیا سلک حاجیان 3 ورځې شیطانان په کاڼو ولي، په کار د چې هلته د کاڼو یو غر جوړي، هلته دومره پوټی کاڼي هم نه وي. ولې چې د چا حج قبول شوی د هغه کاڼي فرشتې د مرغانو په شکل کې راځي، مخوکو کې ونیسي، سمندر کې واچوي.
او چې د چا حج نه قبول شوی بیا د کمیټۍ ګاډی راشي هغه کاڼي اوچت کړي او چېرته یې ګزاري هغه عملي معجزه ده او قرآن علمي معجزه ده بله دا ده چې نور انبیاو معجزې په سحر و ساحرۍ مقابلې به کېدې زما د معجزو مقابله چا په سحر و ساحرۍ نه ده کړې درېیمه دا ده چې د نور انبیاو معجزې کمې وې ما ته زیاتې راکړی شوي حتی تر 3,000 پورې د معجزو قول راغلی تر 3,000 پورې هله نو زما امید دا چې زما امت به په قیامت کې ډېر یاله قال حدثنا عمرو بن محمد الجاهلي قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال ان الله تابع على رسوله قبل وفاته حتى توفاه اكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي چې کله کامله مکمله شو بیا رسول الله مبارک وفات شول وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره عن الاسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله او ليلتين فاتته امراه فقالت يا محمد ما ارى شيطانك الا دا خزه څوک و ام جمیل دی ابو لهب خزه و 2-3 ورځې جبريل لانغه حضور نه راوته بیمارو نو دا بدبخت براله چاچی د ګوره د نبی پاک وای پیغمبر شیطان درته نه راځي العیاذ بالله جبريل د شیطان ویل الا قد ترک زما خیال ته لکه چې دشمنی در سره شروع الله تعالی وی ودها زما رستا پر سپین مخ باندې قسمی واللیل زما رستا پر تور زلفان و اذا سجا چې کله په مخ باندې را خوري کې ما ودا کرب کوما قلا ندر سره الله دشمنی شروع کړي دا نه پری خیال ګوره قرآن په فصیحه بلیغه قریشی حجازي عربی باندې نازل ده په قرآن شریف کې څومره الفاظ غیر عربي دي علامه سبوکی علامه ابن حجر اسقلانی علامه جلال الدین سیوطی 1150 حتی تر 150 پورې قول شته چې غیر عربي عجمی الفاظ په قرآن کې راغلي د امام بخاری رایه ده چې کوم غیر عربي لفظ په قرآن شریف کې اول خوشتنه هغه مشترکول هغه لغات دي لکه قبیلې د مشترکاتونه دي هغه په هر ژبه کې استعمالي لکه صابون صندوق او تنور د په عربي فارسی پښتو هر ژبه کې او چې کوم خلک وایي چې راغلي دي هغه په مرتبه د اقل قلیلین کې دي اقل لکه بالکل چې وی یو طرف ته په لکونو حروف دی او بل طرف ته ټول کلمات پکې یو 50 سال وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره واخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال فامر عثمان وزيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن زبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ينسخوها في المصاحف وقال لهم اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في عربيه من عربيه دا دوه قریش یو غیر قریشي و قرآن جمع کوي په قریشي لغت ولیکي او کستاو د دې په منځ کې اختلاف راغی د قریش او غیر قریش نو چې کوم قریشي لغت په غي باندې به لیکل فاكتبوها بلسان قريش فان القران انزل بلسان ففعلوا وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره قال اخبرني صفوان بن يعلى بن اميه ان يعلى رضي الله عنه كان يقول ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل يعلى بن اميه یو ارمانو چې کاش کې هغه صحنه او هغه حالت زو ګورم چې په کم ټیم په نبی پاک باندې وحی نازلی دی وخت حضور پاک په جعرانه کې په خپل خیمه کې مبارک ناس یو عربي راغی چوغیا چولې و مرکب خوشبوئی پیلاوي احرام تړلې عمرې ته محبوب ته ویلي چې زه دغه حالت کې عمرې ته تللی شم جواب ورنکړ دی وخت حضور باندې وحی راغله عمر فاروق اعلی ته आवाज کوي راشه ته ارمان کو چې زه هغه کیفیت وګورم چې په کوم وخت کې به نبي پاک وحی راشه را په نبي پاک وحی شروع ده وایي زه چې راغلم نو حضور کیفیت مې وکړه خولې پې را روانې وې سینې مبارکې نه آواز راته لکه د میچنې نو چې کله وحی بنده شوه ویې لکه هغه عربي څه شو راغی وی ښه اول خو دا چوغه وباسه ګنډلې چوغه څوک بعد الاحرام اچوي او بل دا خوشبورې چې لګولې دا ووینځه او لاړ شه د عامو معتمرینو په شان افعال د عمرې وکړه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه صوم قد ظل عليه ومعه ناس من اصحابه اذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى برجل احرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاء الوحي فاشار عمر الى يعلى تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر وجهه مخ مبارک تک سرو دی وحید زور دی وجنال يريد كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة يعني ففعلت مثل الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبل دا اوینځه درې کرتی زکه چې مرکب خوشبو سړو ته روانه ده ثم اصنع في عمرتك ما تصنع بحجك باب جمع القرآن
د قرآن جمع ګوري درې ځله شوې ده، یو ځل عهد نبوي کې شوې ده، یو ځل زمانه فاروقي کې صدیقي کې شوې ده، او دریم ځل په زمانه عثماني کې شوې ده، عهد عثماني. د نبي پاک په زمانه کې قرآن چې لیکل کېده په هډوکو باندې، په پټو باندې، د کجورو پټو باندې، په سپینو کاڼو باندې او په څارمنو باندې لیکلی کېده. دام جمع وه، خو دې کې صورتونه، آیاتونه او ترتیب دا شی نه و. دویمه جمع په زمانه د دور صدیقي کې وشوه، و لغاتو باندې قرآن ولیکلی شو، و لغاته. انما انزل القرآن وعلى 7 حروف و لهجې، بنو ثقیف، بنو طیب، بنو تمیم، حوازن او حجاز، خو دا ټول. بیا درېیمه جمع په عهد عثماني کې وشوه چې هلته خلک راغله چې چا به په یو لهجه قرآن ویلی، بل به ته غلط وای. نو بیا صحابه راغله عثمان صاحب ته ویل چې صاحب د امت په حال رحم پکار ده، دا قرآن بیرته په حجازي او قریشي لغت باندې ولیکئ. نو دا درېیمه شوله. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ارسل الي ابو بكر فمقتل اهل اليمامه فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقران القران واني اخشى ان استحر القتل بالقران. 1200 کسان په یمامه کې شهیدان شوي او 20 کس پکې قاریانو. وی صاحب کدا جنگونه روان او قاریان شهیدا کې قران ضایع نشي، حکم وکړه چې دا قران ولیکل. فيذهب كثير من القران واني ارى ان تامر بجمع القران. قلت لعمر كيف تفعل شيئا الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولي هغه کار کوي چې نبی پاک نه دا کړی. قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري ذلك ورايت بذلك الذي رواه عمر. قال زيد قال ابو بكر انك رجل شاب عقل لا نتهمك. زید ابن ثابت وی اذا ابو بکر او ما ته ویل ته دسی خيار سړی ځوانه پتا تهمت زمنګ نشته را او تا نبی پاک ته وحی زیات وحی دلی کله دا او حضرت معاویه کنه څلی رش کاتبان ولا فتتبع القران فاجمعوه فوالله لو كلفوني اخرج جبل من الجبال ما كان اقرا. وی قسم په خدای ک ابو بکر ما ته ویل و چې دا د کوی سنخیل غره شانګلی ته وسو د شانګلی دل ته دا کار به ما ته اسانو. لجمع القران ما تاسو ویلو سنه ولا سی ولی په نقل الجبال کې تعب البدني او په جمع القرآن کې تعب الروحي او اصلي ستوماني روحاني ستوماني ویل. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو والله خير. فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح الله صدر ابي بكر وعمر فتتبعت القران معه من العصب واللخاف والاسود. ګوره عصب دا د کجورو پټونه ولهاب د سپینو کانونه و صدور رجال او د صحابه او د سینونه حتى وجدت آخرة والتوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة فكانت الشعب عند أبي بكر حتى توفى الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر چې شهید شو به حضرت حفصه سره وي و نسخه و لغاتو باندې. وبه قال حدثنا موسى الى اخره ان انس بن مالك رضي الله عنه حدث ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمان وكان يغادر الشام بفتح یو ارمینیا چې ده په وسطی ایشیا کې ده او یو ارمینیا په مشرق وسطا کې ده. نو هغه د شام سره ده، د هغه ځای د جهاد نه راغی، عراقیان او ارمینی والا سره جنگ یې کړی. نو حضرت عثمان ته ویل ویسې بلته ما خلک ولیدل چې په یوه لهجه به چا ویل بل لهجې ولې ته غلط وای. وی اسنه چې خلک به تکذیب د قرآن کې کافران بشي. وی نو څه وکوي په یو لغت یې ولیک ټول راوخله د اول لغت یو که چې کوم اول په کومه ژبه نازل. نو حضرت عثمان چې بیا جمع کوله د دې خصوصیات ګوري ډیر دي. یو دا چې د کې ترتیب د سورو د توقیفي ده، ترتیب د آیاتونو، فصل بین السور او اقوه چې هغه قطعي او دو کسانو په هغه شهادت کو په هغه طریقه باندې دا و نسخه راوړي. یو نسخه ته نه جوړه که حجازي قریشي لغت باندې ولیکه او باقي نسخه ټوله وسوځولې. بیا به تاسو ته راشي چې قرآن شریف زاړه شي قرآن اوراق، نو دې سره به څه کوي؟ د ضعیف قرآن شریف سره حکم قاضي عیاض وایي چې اول اوراق ووینځئ، د وینځلو نه پس هغه پاڼې بیا وسوځوئ. احناف وایي چې نه سوځوئ ما، یا یې داسې ښه په ادب او احترام یو ښایسته کپړه کې را وتړئ او قبرستان کې ورته قبر وباسي دفن یې کوي، او یا یې بوجۍ کې بند کوي په سمندر کې واچوي. فأبدع حذيفة باختلاف في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا بالكتاب. دي أمت بدي حال باندې رحم وکا، أدرك رحم وکا دي أمت بدي حال باندې. فأرسل عثمان إلى حفصة نفسه بصحف ننسخها في المصاحف. أغينا من قبل مصاحف لكواله
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فتكفوا في المصاحف. وقال عثمان لرب القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوا بلسان قريش فإنه نزل بلسانه ففعلوا یو زید پکې غیر قریش زید خو غیر قریشي وای چې تاسو قریش سره و اختلاف راغی نو په قریشي لغت به لیکل حتى إذا نزلوا الصحف بالمصائب رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخوه د دنیا هر طرف ته یو نسخه ولیکل و دینه مصاحف ولیکل وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق وای دا وسوځوي نو سوځول شته هو قاضي عیاض وای چې اولی وینځي بیا پانی وسوځوي. قال ابن شهاب واخبرني خالد بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فقدت آية من العذاب حين نسخنا المصحف مصحفا قد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالحقناها بصورتها في المصحف باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وسوره دلته باب کتاب النبی پکارو د جمع صيغه پکارو زکات سلیریش کاتبان د شرقایت شرح ده نبراس لیکلی چې کاتبان دی وحید نبی پاک سلیری شو او دلته کاتب له مفرد څخه غیر اوري ده دا خو کاتبین پکار دي نو کاتبان خو زیاتو خلفای اربعم پکې دي زید ابن ثابت هم دا ابی ابن کعب هم دا عبد الله ابن سعد هم دا عبد الله ابن ابي السرح هم دا دارنګ حضرت معاویه دا زبیر ابن عوام دا نو دلته دوی سره وړي څلیرشتو پورې او بعضو په کتابونو کې ورسره کاتبین راغلي بابو کاتبین النبی خو بهر تقدیر کاتب په اعتبار کل واحدین سره. وبه قال حدثني ابن مكير الى اخره ان زيد بن ثابت قال رضي الله عنه قال ارسل الي ابو بكر فقال انك كنت تتلو الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القران فتتبعت حتى وجدت اخر سوره التوبتين مع ابي خزيمه الانصاري لم اجدها مع احد غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الى اخره. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى الى اخره عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لزيد وليجيب باللوح والدعوة والكتف باللوح تختی دم راوړي دوات دم راوړي کتف شړی پین دم راوړي. ثم قال ادعوا لا يستوي القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن مكتوم الاعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر فنزلت قربان زه خودون د مکانونو جهاد ته خزنه شم ته قرآن وای چې قاعد او مجاهد نه دي برابر له لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله غیر او د ضرر د عبد الله ابن ام مکتوم په حق نازل شو. باب انزل القرآن على 7 احرف قرآن نازل د په وو لغاتو باندې یا په وو قرائتونو باندې یا په وو مزامینو باندې یا په وو سلسلو باندې یا په وو لغاتو باندې حذیل قریش تمیم ربیعه حوازن سعد بن بکر حجاز په دې وو لهجو باندې قرآن نازل دل. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير لا تدري ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فرجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وبه قال حدثنا وای ما ورته بار جبريل ته ویل چې الله ته وایي چې دا امت سره لګسانی وکي دا لهجه ورته زیاتې کی ځکه اوس موږ تاسو پښتانه وزیرستان هم پښتانه دي بنو والا کرک والا دا منګو تیرا والا باړې والا مومن خو د هر چا لهجه جدا ده کنه ده. اوس ګوره پښتانه ټول څوک وایي ډوډۍ څوک وایي روټۍ څوک وایي ناغن څوک وایي ټیکاله څوک وایي مړۍ ویلې دغه شان ته د لهجې کلک زیات اجازت وشي وو لهجو پورې اجازت راغی. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير الى اخره عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن زبير عن مسور بن خرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأ. دا ګوره کتاب التفسیر کې تیر ده عمر صاحب ویل ما سورة فرقان چې په کومه لهجه اورېدلې و وې دې سړي د هغې په خلاف ویل وې دی په مانځه ولاړو ما ولې په دې مانځه کې پې حمله وکړه خو بیا مې پرېښوده چې مانځه نه فارغ شو غاړه کې مې ورته څادر واچو نبي پاک ته مې راوستله.
لم يقرئنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أساور بالصلاة قریب و چې حمله می پې کړې وای په منځ کې تصبرت حتى سلم فلبطت بيديه فقلت صادر می ورته په مری کې بند ک مو ورته تا قرآن غلط ویل أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ وقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت ما ته خو په بل لهجه باندې ویل فانطلقت به فأقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزل ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ام دې لهجه باندې په و لهجو نازل د چې په کومه لهجه تاسو ته آسان وای یو دی بل تکذیب مکوئ باب تألیف القرآن یو جمع ده یو تالیف ده جمع خدای نه چې لیکل شو په یو ځکه په کاڼي باندې په پټه باندې په څرمنه باندې په اډو کې باندې او تالیف ترتیب ورکول قرآن پاک سورتونو ته آیاتونو ته دا ترتیب توقیفي ده موقوف ده په شریعت دا کم ترتیب چې دا تر قیامت پورې وسنه بدلیږي وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى الى اخره واخبرني يوسف بن معاذ قال اني عند عائشه بن المؤمنين رضي الله عنها اذ جاءها عراقي فقال اي الكفن خير قالت ويحك وما عراقي راغه ور عائشه بیت وی کم کفن خدا کم کفن معنا پیړ کناره سپین ک سور ک تور وی افسوس د تعالی را د دې خبره کې ستا څه تکلیف دتا چې دا تاسو کې قال یوم المؤمنین ولدا خو زکه چې موږ بیا چې کوم افضلی بهتري چې هغه بیا مړو تورو بیا ورته یوم المؤمنین ارینی مصحف کې چې کوم مصحف او قران کې ته تلاوت کې تاغه موږ ته غوخه قال لما اتسری پارا قال لعلی اؤلف القرآن علیه من بدی اغه نه په مغه ترتیب باندې یو قرآن ولیکو عراق کې به بیا چاپ کو په مغه مذهب بیا منګ وایو فانه یقرأ غیر مؤلف په عراق کې قرآن شریف به ترتیب لوستل کېږي به ترتیبه قالت وما يزرك ايت قرأت قبل ولد ست تکلیف دتا ته په کومه لهجه د مخکې لوستل ده یعنی و لهجو باندې خلک وای خو به ترتیب وای انما انزل اول ما نزل منه السوره من المفصل فيها ذکر الجنه والنار یعنی اور مفصلات راغلی هغه کې احکام نو هغه کې توحید او قیامت او جنت او جهنم او حتی اذا صاب الناس الى الاسلام حتی چې ډل خلک په اسلام کې داخل شو بیا د هغه نه پس د هلو د حرمت خبرې را لاله ولو نزل اول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعو الخمر اوس کو خدای اول نو ویل چې شراب مسکه غیبل اسکو الله به ویل زنا مکوي دی به ویل کوي فقالوا لا ندعو زنا بدا نو اول ذهنن تیار ک جنت او جهنم او هیل حرمت خبره نه و د جنت خبره و د جهنم خبره و د ترغیب و د ترهیب خبره و د توحید او د قیامت بیا ورته احکام شروع خو بیا ورته مور قرآن شریف راو وسته یو میاش کې د عراقي سړی دی هغه نه ځان ته قرآن شریف ولي کلاړ بیا د بیرته مور بي ته ورکال لقد نزل يوم على محمد صلى الله عليه وسلم واني لجاريه العب بني ساعه قعدهم والساعه قیامت دی وعده زید د ټول مخلوق او قیامت ادها ډېر لوی غبراهټ ده و امر او ډېر تاریخ حقیقت ده وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه أي سورة أي السور آية سور طول آياتنا وسورتنا تناولي كلاله وبه قال حدثنا آدم إلى آخره قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من عتاق الأولي وهن من تلاد دا تفسیر کې دو ځلې ویلې ده دو دا دریم ځل تراغه ما ول دا ټول مکررات دي دې څه معنا شو دا زما عمده صورتونه دي قیمتي صورتونه دي او دې سره زما د زړه یادونه تړلې شوې دي دا زما د زړو ملفوظات او ملحوظات او محفوظات دي قال حدثنا ابو الوليد الى اخره سمع براء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك
قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال شاب وبه قال حدثنا عبد الله إلى آخره. قال عبد الله رضي الله عنه قال علمت النذائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. آغا دو سورتونه سورت نجم رحمان او اقتربه یعنی دو سورتونه شل سورتونه چې نبی پاک دو یو ځای په یو رکعت کې ویلي. دا هغه سورتونه چې په اعتبار د مضامینو سره په ترتیب د ابن مسعود باندې یو برابرو نو دو سورتونه په یو رکعت کې ویل دا جایز دی. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحوامم حاميم الدخان وعامة يتساءلون. دا په یو رکعت کې ویل. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل به نبی پاک سره هر کال یو ځل په رمضان کې دور د قرآن کو. یو ځل به جبريل ټول قرآن ورته وراو بیا به نبی پاک ټول قرآن جبريل ته وراو او چې په کم کال وفات کېده نو په دې کال دور 2 ځله ورسره وکړ. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنها أثر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارض بالقرآن كل سنة وإنه عرض للعام مرتين ولا أوراه إلا حضر أجلي. کاری دا چې زما د مرګ نیټه نږدې ده سکه را سره 2 ځلې دور وکړ. وبه قال حدثنا يحيى بن قلعة إلى آخره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه. ډیره سخای په رمضان کې او سخای لاغه تیز هوا نم ډیره زیاته و خبره په کثرت او په سرعت او په منفعت کې د تشبیه ال حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. هغه تیز هوا نه بم د حضور څخه ډیره و دا هوا چې تیزی منفعت ډیری ګټه نه فائدې کائناتو د ډیری نو 2 ځلې چې دور کوو فائدہ ډیره وبکیل. وبه قال حدثنا خالد بن يزيد الأخي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض. چې په کم کال حضور وفات کېده شل ورځې اعتکاف کړو. بیبي ته وی فاطمه ته وی ښکاری بچی چې زما د مرګ نیټه نږدې ده. باب القرآن من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. د رسول الله مبارک په زمانہ کې قاریان چې هغه د عام ټول صحابه قاریان خو باز په کې داسې و چې د هغه خصوصیت شغف دی وجنه د ډېر شغل دی وجنه هغه ته مشهور قرا ویل کېده. وبه قال حدثنا حفص بن عمر الى اخره عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لا ازال احبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران من 4 من عبد الله بن مسعود. قران یاد کړئ د څلور کسانو عبد الله ابن مسعود نه سالم نه او معاذ ابن جبل نه او ابي ابن كعب نه دا څلور کسانو د دې د زړه شغف او د دې لګاو ډیر زیاتو د قران سره. وبه قال حدثنا عمر بن حفص الى اخره قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله رضي الله عنه قال والله لقد اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اني من اعلمهم بكتاب الله وما انا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق اسمع ما يقولون فما سمعت ردا يقول غير ذلك. یعنی چامپی باندې رد نه کړل. وبه قال حدثني محمد بن كثير عن علقمة الى اخره عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا انزلت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت ووجد منه ريح الخمر. ابن مسعود یو آیات ولسته یو سړی ورته تا غلط ویلې هغه ول ود خدای بنده دا آیات چې کله نازل شو حضور نه مونږ واورېده ما د حضور پاک په مخ کې لوستل او هغه راته ویل احسن ته چې خیسته دی ولوس او ته چې غلط دی ویلې دا کم سړی چې په ابن مسعود باندې رد کړو ووجد منه ريح الخمر. عبد الله ابن مسعود هغه د خلینه د شراب بوی محسوس د خلینه د شراب بوی فقال اتجمع ان تكذب بكتاب الله يبت بخته اراده د کړه چې د خدای د کتاب تکذیب کوي زما قران کې راته وای چې غلط وتشرب الخمر وشکه شراب شرابي شراب سکه او د قران تکذیب کوي فضربه الحد نو حد شرب خمر ور باندې جاری کول لکونه متولیا د نبی پاک له طرفه په علاقه باندې متولی وای د ته چې دا به حدود جاری کوي نو ځکه حد ور کړي وس کته تش په بوی محسوس کېدو باندې نه دې سړی اقرار کړي چې او ما شراب سکلی دی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص عن مسروق قال عبد الله والله الذي لا اله الا هو غير ما انزل سوره من كتاب الله الا انا اعلم اين انزلت ولا انزلت ايه من كتاب الله الا انا اعلم
أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا قسم په خدای و اداره ته معلوم ده چې وړي کې جمع کې پسرلی کې منی کې مکه کې مدینه کې لیل کې نهار کې په کمزه کې د چا په حق دا ټول او کبيام را ته پته ولګي چې مان لوی عالم ستو زما د سوالي لارې لرکبت اله زب ورشم دینه معلومه شو چې د ابن مسعود حرص علی العلم څومره زیات دا د صحابه کرامو کیفیت د علم د حصول سره وبه قال حدثنا حفص بن عمر الى اخره قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه من جمع القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن سمامة عن أنس رضي الله عنه وبه قال حدثنا معل بن أسد إلى آخره عن أنس رضي الله عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال ونحن ورثناه وبه قال حدثنا من ته په وراثت کې را پاتې دل وبه قال حدثنا صدقة بن فضل إلى آخره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنهم علي أقضانا وأبي أقرأ حضرت علی په من کې خ قاضي ده ابي ابن کعب په من کې خ قاری ده وان لدان من لحن ابي من د ابي ډیر قراتونه پریدو هغه باندې عمل نکو و ابي يقول ابي وي اخذت من في رسول الله ما یاد کړی د نبی پاک د خلینه فلا ترکه لشي زینه پریدم و د دې څه مطلب ده چې عمر سے وای چې من د ابي ابن کعب په ډیرو قراتونو عمل نکو او ابي وای چې ما د نبی پاک د خلینه یو ظلم آیات اوریدلې غزنه پریدم هغه دا و چې د ناسخ او منسوخ دواړه تلاوت کول هغه ما دواړه اوریدلې دي وای موږ په ناسخ عمل کوو په منسوخ باندې خبره جوړه شواله قال الله تعالى وانا نسخ من آيات وننسها نأتي بخير منها ومثلها الشاب باب فضل فاتحة الكتاب دا په تفسیر کې تیر د شابس وبه قال حدثنا علي بن عبد الله إلى آخره عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت اصلي فلعن النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجيب قلت يا رسول الله اني كنت اصلي قال لم يقل الله استجيب لله وللرسول الک ول را نغله تا اوریدل نه دي چې الله او رسول دی غواړي سلام به وګرځي ور بشي و یا رجب منظوم خ ثم قال الا اعلمك على مصر في القران قبل ان تا ته په ټول قران کې لوی سورات درونه خیمه چې تر سو د جمعه ته وزي ویول نه و چې کله وته ما ورته قربان را ته وای کنه و خدا قران دا سبع المسانی ده وایاتونه دي مکرر لوستل کیږي او لوی عظیم شان قران دی ټول قران خلاصه پکې دا ما ته الله را کړه ما نه مخکې بل نبی ته اند ور کړل وبه قال حدثني محمد بن موسى الى اخر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في بيت لنا فنزلنا فجاء جاريه فقال ان سيد الحي سليم زمنګ د کلی مشر مار خوړلې ده زمنګ د کلی ځوانان نشته چې ډاکټر ته بوزي تاسو کې دمګر شته چې دمې کوي ال فقام رجل ما كنا نعبه برقيه فرقه وبرأ فامر له بثلاثين شاة زمنګ د عقیده نه و چې د بدمونه کوي خو عبد الله د ابو سعید خدری رضی الله عنه وې زبې دم کوم خودیرش غډانه برا کوي او د ځکه ورته ویل چې د خلکو نه میل مستیا غوښته و دینه ور کړی فلما راجع قلنا له اكنت تحسن رقيه منګ ورته الک ته دمون باندې پوي دي او یا كنت ترقيه تامخنه دمون کول قال الله ما نه کول خدا خو مې اوریدلی چې فاتحه سوره الشفاء ده الله ما رقيت الا بهم الكتاب وقلنا لا تحدث شيئا حتى ناتي ونسال النبي صلى الله عليه وسلم بس نور خبرې پرې دي ما دیرش غډان په دم باندې واخیسته او چې کله حضور نو ورشو ته پوس بته نه او چې دا حلال دي کنه دي ځکه صحابه او اختلاف وکړه حضور ته ماته امرا کوي خلک په باطل او منترونو باندې پیسې اخلي تاسو په جایز دم باندې اخیستي نو دا جایز ده خو شه دا شکرانه له فلما قدم المدينه ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان يدرك انها رقيه يقسم وضربوا لي بسهم او دا تقسیم کې په خپل کې زما برخم به کرا کېل فضل البقره د سوره البقره فضیلت ال وبه قال حدثنا محمد بن كثير الى اخره عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالايتين وحدثنا ابو نعيم الى اخره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه یا د قیام الليل نه کافی ده یا د ټول قران نه کافی کیږي یا د شر او د فساد نه کافی کیږي وقال عثمان الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتني صدقه الفطر کجوري را ټول شوی غاړ ډیرو ما ته ویل ابو هريره د دې حفاظت او د شپې خو ګوره غلب در ترازی
نو د شپې شیطان د غل په شکل کې راغی څادر یې ورک په لپو لپو یې اخیستې ابو هریره راونیو وی نبی پاک ته بوزم و یاره نن مې معاف کې بیا نه راځم نو سبا شپه بیا راغی ابو هریره ته به سهار حضور په خندا شو ابو هریره غل سره د بیګا څه وکړه وی چې ډېر شکایت یې وکړه پرې مې خور وی زه بیا هم راځي خو دروغجن ده دویمه شپه بیا راغی درېیمه شپه چې راغی بیا کجورې پټولې ابو هریره ویل چې اوس خو د نبی پاک ته بوزم پرېږدم دی نه هغه ویل ګوره زه به ورته وظیفه وښیم چې ته هغه وایې بیا به شیطان درته نږدې هم نه راځي او په خپله حرامي شیطان ده وای آیت الکرسی وای بیا به شیطان نه راځي نو سحر چې بیا حضور سره مخامخ شو وی ابو هریره شیطان سره دې څه وکړه شیطان نه غل سره وی قربان بس هغه راته وظیفه وښوده وی سړي خبرې رښتیا کړې خو په خپله باندې ډېر لوی رزیل د شیطان همدا وکنه دا درې شپې چې راته دا شیطان وله فأخذت فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يذر من الله حافظا ولا يقرأك الشيطان حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وهو كذوب خبره رښتیا ده خو دی ډېر لوی د دروغجن د شیطان ده باب فضل سورة الكهف د سورت کهف فضیلت بس نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې یو سړی د جمعې په ورځ باندې سورت کهف ووایي یا اول لسیاتونه یا آخر یا ټول نو د دجال د فتنې نه به الله تعالی محفوظ کی عرب په طریقه د فرضیت د جمعې پر سورت کهف نه راو خځې واړه او غټې ویل وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الى آخره عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانب حصان مربوط بشتنين فتغشته سحابة فجعلت د تلاوت کو سید ابن حزیر او اسد تړلو هغه ټوپونه وهل او برن سپینه ورځ په مزه مزه را روانه وله وجعل فرسه ينفر فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال دا کیسه رسول الله ته وګوي دا خو ګوره سکینه و چې ستا کور ته نازلې دله د ورځې په شکل کې او دا اس ټوپونه وهل د تلاوت نه خوندونه اخیسته کاش کې چې تر سحر د تلاوت کوله سحر به د سکینه ټول اهل مدینه کتلې ول بس جزاک